ګرانو کتونکو د دې علاقې اهمیت او د دې د تاریخي مناظر چې کوم په هغه حواله سره ما تاسو سره خبرې وکړې تاسو مې دا ویلي چې واړه او لوی مامون په کومه علاقه باندې د غره سر ته مونږ ختلی او د غزې نه راکوشو کوم نظاره چې ما تاسو ته ښودلې وه دغه علاقې چې کوم د غبري کلی دی په دې کلي کې غبرۍ د دې مین یو مرکز دی په دې کې بیا بلا ډېر کلي دي دنه تقریبا د درزن نه زیات کلي دي د کوم چې 100,000 آبادي ده د کم و بیش دلته کې د خلکو چې کوم ستونزې دي په هغه ستونزو کې د نوي نسل د زلمی کول چې کوم دی یو غټه ستونزه د کرکټ یا د لوبو د پاره چې کوم ګراوند هغه ده نو هغه ګراوند چې کوم دی تاسو وګورئ کله وګورئ او بیا د غرونو د میانس چې کوم دی تاسو ته بخکاری دا وګورئ دلته کې د زرګونو آبادی د دغه علاقې ماشومان چې کوم دي په سوونو ماشومان دي بلکې په زرګونو دغه 40,000 آبادی کې تقریبا د په زرګونو هغه لکان دي کوم چې 15 کلن دي 14 کلن دي 20 کلن دي هغه ماشومان چې کوم دی هغه ته په دغه بیابان به دغه دشته کې چې کوم دی هغه ګراوند نشته دی دلته کې او دا ماشومان چې کوم دي د لوبو دپاره د دغه غرونو میان راځي د دوی بلا ستونزې دي او د دوی سره به هم د دې په ستونزو خبرې کوو راځو یو ورور طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله خپل نوم دې راته ووایه او د کوم کلي نه راغلی زه سراج الحق یم د غبرۍ علاقې څخه زما تعلق دی ټول ناول زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ د علاقې حالت زراعت د نوټ کولو د کورج لپاره مننه تاسو دلته کې څه راغلی وئ مونږ خو دلته کیل کود له راځو خو حالانکې زمونږ نور علاقه کې کلي کې چې کوم دی ګراوند نشته دې غرونو باندې راوځو تقریبا 3-4 غنټې مزلي چې راورسېږو نو هغه خو اول ډېره مشکل ګرمي می باران دغه خو بیا چې راشو بیا ګراوند هم دغه شان کې نه نو منګه په دې اوسنی وخت کې چې کوم دی منګه د خیبر پښتونخوا د صوبې یو حصه یو او الته کې د خیبر پښتونخوا چې کوم نور علاقې دي هغه دا صحیح ده چې هغه مخکې جوړې شوي دي هغې ته مخکې ترقي خو کم سے کم دلته کې هم کدا د صوبې سنوانو دا د وفاق حصه خو ضروري وه څه ګڼئ چې ستاسو دغه د ګراوند دغه د لوبو دپاره د وخت پاس کولو دپاره دلته کې د دې کلي کې تاسو مثال طور چې دلته کې کروي د مختلفو فصلونو د هغې نه چې تاسو روزګار شي نو تاسو دلته کې راځئ نو تاسو مخکې کله دا مطالبه د چا نه ده کړې په مخکني وختونو کې موږ د گورنر صاحب نم چې کوم دی باقاعده مطالبه کړله خو هغه خو چې کوم دی هېڅ دغه یې پرې ونه کوو نور هم ډېر شی میګان تېر شوي دي پیګان د علاقې ټول تفاته ده خو څوک پرې څه ایکشن څه دغه نه اخلي چې عمل درآمد پرې وکړي مرکزی حکومت د عمران خان دی او عمران خان چې کوم دی هغه د یوت په پاور باندې راغلی دی ینګ جنریشن چې کوم دی تاسو چې کوم یو دا ماشومان چې کوم د لوبې کوي یا دلته کې چې کوم ولاړ د دې په پاور باندې راغلی دی هغه ډېر وادي د قوم سره کړی وي و خوش و تر اوسه پورې چې کوم دی په کار دا و چې یاره د دې ماشومانو د مسلې د دې حلقې نه چې کوم MNA منتخب دی د هغه دې طرف ته تاسو کله پام نه دی راګرځولی MNA صاحب خو اصل چې کوم دی موږ دا هغه منلیم دی دا وعده کړې وه ده او واقعي چې هغه موږ الیکشن هم د دې وجې نه چې کوم دی کوم مهم چلولو چې هغه موږ له خامخا ګراوند جوړوي او دا وجې نه چې کوم دی موږ کې باقاعده هغه الیکشن جیتولی هم دا نوم دی اختر منیر په غبرۍ کې رقم ځای نه راغلی غبرۍ کې د بارکي وجي د بارکي تا به تقریبا دا د غره داسې میان غونته کې دی ته غره سر ته م ختلی وې اوس څو زره فوټه به ته د خپل کلي نه لرې راغلی یاره تقریبا یو 3000 فوټ به راغلی 3000 فوټ چې کوم دی ته پیدل راغلی او دا تقریبا 3 کیلومتره خواوشا چې کوم دی او دغه حساب شو څه وجوهات دي دلته کې د کلي د مشرانو د کلي د سپینګیرو د کلي د زلمو د کلي د زنانو بلا ډېرې مسلې دي خو په دغه مسلو کې یو مهمه مسله چې کوم ده هغه دا هم ده چې یاره دلته کې مونږ له ګراوند وی دلته کې مونږ له د سیل سپاټۍ دپاره ځای وی دلته کې مختلف کیل وی دلته کې باقاعده د حکومت په نګرانۍ کې وی او موږ ته یو فیسیلیټي وی دلته کې څه وی اوسه پورې داسې څه ولې نه دي شوي دا خو د MNA صاحب نه موږ دا غوښتی او هغه موږ دا منلی چې د تاسو ځای وګورئ موږ به تاسو ته ګراوند جوړ کړو او هغه به ویل چې چېرته ځمکه صحیح کوي زه به الله عالمه که نه په خپلو پیسو تاسو له پکې ځای جوړ کړو اوس دا ځای دی شریک غر دی زموږ د دې قوم او موږ دا غواړو سړک هم ورته تقریبا سره رسېدلی دی او لږ ځای پاتې دی چې ورته راورسي اوس موږ دا انکل دا غواړو چې دلته موږ له یو غټ سټیډیم جوړ کړي او موږ پکې لوبېږو نو ښه به وي ځکه چې دلته سکول نشته بل څه نشته بل مسایل نشته
او چې کوم شی هم راشي بس دا زمونږ غټ خلک دی خوري او بس موږ د یو شی میلاو نه شو. نو مهمه ده تاسو سره خبرې کوم خو کله چې دلته کې په دې علاقې کې بدامني و دلته کې حالات خراب وو او دغه ځوانان چې کوم دی هغه د په هغه لارو باندې تلي وو کوم باندې چې نو تلل پکار د هغې زیاته وجوهات هم دا وو چې د خلکو ته هغه فیسیلیټیز نه وو د خلکو ته هغه یعنې مشکلات دلته کې تقریبا 13 کاله 40 کاله مخکې دلته کې د بجلي لینونه راغلي دي خو دلته کې بجلي نشته دی خلک چې کوم دی سولر سیستم نه کوي دلته کې چې کوم دی د صحت بلا ډېر مسایل دي او د دې ماشومانو سره به خبرې کوم چې دی د سکولونو څه پوزیشن دی د سکولونو ته ځي یعنې یو قول دی چې چا ګراونډونه آباد دي نو هغه به هسپتال نه شړي او چې چا ګراونډونه شړي نو هغه به هسپتال نه آباد دي. لہذا فوري طور موږ د ایم این اے سره دا کوو چې دې نوټس واخلي خامخا موږ له دلته ګراونډ دی دلته نه د باړۍ کې درال جوړ کړي ځکه دلته چې ګراونډ جوړ کړي مراتب به مشکل ده به روډ سے دغه وته نه دا شان کې به تا خبره وکړه هسپتال سیستم زموږ هسپتال اول موږ خو چېرته والله عالم چې هسپتال موږ ډاکټر لدی بدامونو ځان دمو په دغه علاج دی او هسپتال چې کوم دی هغه ډېر لري چې مریض رسي په لاره مړي ځکه چې خو روډونو ډېر د حال دی اوس الحمدلله د اوس نوي حکومت ایم این اے صاحب روډونو باندې ښه کار شروع کړی دې ته موږ هغه مطمئن یو او نور هم تاسو د غوړ خو بل د ایجوکیشن سیستم ته خبره وکړم تعلیمي دلته 12000 آبادي ده نو های سکول نه د ګارل چا نه بوای میډل یو سکول دی هغه هم چې کوم دی بارانه کې یا داسې دغه کې چې کوم دی ډېر مشکلات دي های یو سکول دی هغه هم ډېره فاصله ده نو لہذا پوری طور چلته کوم چې های سیکنډري کالج سیستم او سکول یو هسپتال ځکه چې هسپتال موږ ته نږدې د علاقه کې نشته دی دا موږ ته ډېره غټه یو پرابلم یو غټه مسله ده زموږ سکولونه نشته دلته کې زیات ماشومان چې کوم دی هغه سکولونو ته ځي لري چې کوم سکولونه دی هغې ته ځي سکولونو ته ځي خو چې یو ماشوم سهار دیز نه روان شي نو هلته چې رسي تقریبا 10 بجې ورسي نو هلته ته ګیټ بند کړی لاول ګاډي نشته ټرانسپورټ سیستم او چې هم دغه شان کې تاسو ته معلومات دي چې سټوډنټ دلته ډېر یو غربت هم دی نو دغه ونه چې کوم دی خلک تعلیم ته خوښوي هم نه دی وجې نه بس څوک ټول چې کوم دی یو دغه کلچر اختیار شوی دی انایجوکیټډ بس ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل دغه ستونزې چې کوم دي دغه مسلې چې کوم دي د دې علاقو هغه د فوري طور حل کولو چې کوم دی دغه ضرورت دی د علاقې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات مایوسه دی او د څومره سختي چې دلته کې په تیرو اپریشنونو کې دی تیرې کړي نو دوی غواړي چې زموږ ماشومانو ته سکولونه وي کلي په کلي باندې زموږ ماشومان چې کوم دی هغه چې کله باران وشي نو هغه چې یو قدم سکول تک دی نو 2 قدم وروسته کور تک دی نو دوی دا غواړي چې موږ ته په دغه کلو کې په زرګونو آبادي ده په دغه کلو کې موږ ته پرایمري میډل او های سکولونه پکار دي دلته کې موږ ته د لوبو دپاره چې کوم دی د فوټبال دپاره د کرکټ دپاره او د مختلف نورو ټینس دپاره موږ له چې کوم دی د لوبو ګراونډونه پکار دي چې دا علاقه هم ترقي وکړي موږ به د دې مسایلو په رڼا کې موږ به کوشش کوو چې د دې علاقې نه منتخب ایم این اے ګلظفر خان او د جماعت اسلامي چې کوم منتخب ایم پی اے دی سراج الدین خان د هغې سره به هم خبرې کوو او دغه مسایلو په حواله سره به د هغې رایې اخلو چې یاره دوی د دغه مسایلو په حل کېدو دپاره څه کړي دي او یا پر روان وخت کې د دې ارادې ستې او څه کول غواړي. ډېره مهرباني خپل کوربا ګل محمد مامون له اجازه ورکړئ هر چېرته چې وي آباد او خوشحاله اوسئ.